نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت مند مسلمانانو موږ به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې هغه کومه کمزورې دي په زنانو کې چې د هغې د وجې نه به هغې جهنم ته دي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې کله معراج شپې له لاړم نو هلته مې د جنت او جهنم سیلم وکړو نو مې کتل چې په جهنم په عذاب کې کم خلک اخته وو نو په هغې کې ډېرې زنانه وې. رسول الله مبارک فرمایل چې په ښځو کې دوه کمزورۍ زیاتې دي چې د هغې د وجې نه به جهنم ته دی. جهنم ته راتللو اول نمبر سبب دا دی چې د زنانو د خولې نه هر ورځ دا جمله د لعنت وځي پتا د لعنت وي نو د لعنت دا جمله د زنانه د خولې نه وځي. نبی علیه السلام فرمایي د ټولو نه زیات چې جهنم ته هغه داخلېږي هغه به زنانۍ او د دې په وجه باندې چې دې لعنت ډېر وایي. او دویم نمبر نبی علیہ السلام فرمای اکثر جهنم ته راتللو دویم سبب داري چې د خاوند لږ شان خبره د خپل مزاج خلاف وي یا خاوند سره مطالبه د هغې د مرضیه مطابق پوره نه کړي نو به مخکني ټولو احسانات ولا په یو جمله باندې دا اوبه واړي. دا زنانه وای د خاوند زما چرم خاک ادا کړی نه دی. دا زنانه وای همیشه د پاره د خاوند ز ذلیل کړم او دا زنانه وای چرې ما د خاوند نه خیر نه مونتونو او وای وي داسې ژوند مې وسره تیر کو لکه د وینځو پشان نو ګوره په نور تمام احسانات ولا د زنانه اوبه واړي حالان کې د خاوند احسانات هیرول الله جل جلاله دا نه خوږي. حدیث مبارک کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک د نبی علیہ السلام مبارک فرمان نقل کوي چې ما ته جهنم اخودل شو نو امید لرم چې پای کې اکثر داسې ښځې دي چې د خاوند ناشکري کړې وه او دا احسانات هیر کړو او کوچره ته پدې کې پچا باندې احسانو کې یاستانه خبره د مزاج خلاف ویني نو بیا او وای چې ما خو چرم د خاوند نه یعنی دا کارانګي خېګل نه دیولې نو نبی عليه الصلاه والسلام مبارک سخت منه فرمایلی دا د خاوند یو ډېر هټ مقام دی. نبی عليه الصلاه والسلام مبارک فرمای کوچره د انسان په دې بدن باندې دانی روغږي دا ټول بدن یې د دې ډک شي. رسول الله مبارک فرمای او د دې نه ویني روان شي ویني زوي. رسول الله مبارک فرمای دا زنانه په دې خپل جبه باندې دا دانونه دا نونه دا ویني دا اوسټي د الله محبوب فرمای بیم د خاون حق ادا نه کو نو کوم زنانه چې هغه د خاون نه فرمانی کی نو دویم نمبر سبب دار چې دا زنانه به جهنم ته په دې باندې دي.